تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل دپاره تیر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو عزتمند اوریدونکو او کتونکو، نن چې ما د خیرخوا ویلفر فاونډیشن د ځوانانو دا محنت دا همت وکتو نو زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو. په کوم ځای کې چې د خدمت ضرورت وي نو په هغه ځای کې خیرخوا ویلفر فاونډیشن حاضر وي. په کوم ځای کې چې بده پیښه راغلې ده نو په هغه ځای کې خیرخوا ویلفر فاونډیشن حاضر دی. په کوم ځای کې چې غم راغلی دی نو په هغه ځای کې خیرخوا ویلفر فاونډیشن وي. ګرانو خوږو قدرمندو کتونکو، د خیرخوا ویلفر فاونډیشن نه خو زما زړه ډېر زیات خوشحاله دی. د خیرخوا ویلفر فاونډیشن په تنظیم کې چې څومره ځوانان دي نو د هغو همت او جذبې ته زما سلام. او زما امید دی چې خیرخوا ویلفر فاونډیشن چې په کوم ځای کې په غم کې، په بده پیښه کې یا په څه خدمت کې تاسو لیدلی وي نو انشاءالله تعالی چې ستاسو زړونه به هم خوشحاله شوي وي. په کوم ځای کې چې یتیمانان دي، په کوم ځای کې چې غریبانان دي نو د هغو سره خیرخوا ویلفر فاونډیشن مرسته کړې هم ده او مرسته به ورسره کوي هم. یوازې دا نه چې دا تنظیم د تحصیل عثمان خیل لپاره دی، جناب دا تنظیم د ټول باجوړ لپاره دی. په کوم ځای کې چې بده پیښه راځي، په کوم ځای کې چې خدمت ضرورت وي نو په هغه وخت کې تاسو دې تنظیم ته ویلی شئ. دا تنظیم به د باجوړ ګوټ ګوټ ته رسي، خو جناب په دې کې به تاسو هم موږ سره حصه اخلئ. د غریبانانو سره، د یتیمانانو سره به مرسته کوو، خو د هغې سره سره به تاسو موږ سره هم شریک استئ. جناب زموږ سره چې به دې سکرین باندې دا کمې نمبرې تاسو ښکاري نو ستاسو 10 روپۍ 10 روپۍ که څومره ستاسو وس کېږي هغه تاسو دې نمبر ته سینډ کولی شئ او ستاسو دغه روپۍ به په غریب او په یتیم باندې لګي. جناب زه بار بار دا وایم چې دا تنظیم د خیر ښېګړې دپاره جوړ شوی دی، نو په کار موږ ټولو له ده چې په دې کې موږ شرکت واخلو، هغه که د پیسو وي او هغه که د خدمت وي. نو انشاءالله تعالی چې دا تنظیم به د باجوړ هر یو ګوټ ته رسي، هغه که غریبانان وي او که یتیمانان وي او که چا سره مرسته وي او که چا خدمت وي، نو انشاءالله تعالی چې موږ ورته سترګې په لار یو. نو جناب دا یو شارټ کټ ویډیو ورسره مخکې د ثواب په نیت شیر کړئ. والسلام.